الصلوۃ والسلام فرمایي وای د لوی اختر په ورځ باندې په لسمه ذی الحجه باندې الله تبارک وتعالى ته په تمام عملونو کې خو عمل چې دی هغه د څاروي وینه تویول دي. په ټولو عملونو کې الله ته محبوب عمل دا دی چې انسان د څاروي څه کوي وینه توی کوي. او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وانه لیاتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى به دا څاروي سره د ښکرونو سره د ویښتو او سره د سوو الله تبارک وتعالى د نیکو پتله کې تلي. دا څاروي به الله تبارک وتعالى د په نیکو پتله کې تلي سره د سوو سره د ویښتو سره د ښکرونو. یعنی هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي. د څاروي نه خو ویښته خلک لري که په استعمال کې نه راځي که نه سوی او ښکرونه خلک ورته وایي که نه ورته وایي. دا ورته وایي هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي دا به الله تبارک وتعالى د قرباني کوونکي د نیکو پتله کې دله تلي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د څاروي دا وینه لازمه